وای چې کله د افطارۍ وخت شي او دې ماته لاس اوچت کی وای قسم بالله زما دې د خپل ذات باندې قسمي چې موسی هغه امتی چې دغه ټیم کې ما رب ته څه اواز کوي قسم دې هغه امتی ماته په دغه وخت کې ستا د موسی نم زیات نږدې دی ټول څوک دا روژه داسې یو برکتي عبادت دی چې موسی علیه السلام مبارک کله کوی تور ته لاړ نو د الله سره هم کلامي کوله نو خدای ته جلال کې راغی وی خدایا زمانه تا ته څوک نږدې شته په دا دنیا کې داسې څوک شته چې زمانم تا ته نږدې او تا سره خبرې کوي نو زما رب ورته آواز وکړ چې ها شته موسی علیه السلام حیران شو خدایا دا څوک دی چې مانم تا ته نږدې دی زه یو پیغمبرم یم بیا تا ته نیازبین پیغمبر یم بیا تا سره خبرم کوم بیا بله خبره تم ما سره خبرې کې داسې څوک دی چې مانه تا ته نږدې دی وی الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې موسی په آخره زمانه کې به یو امت راځي چې دا امت محمدیه ده او دا امت باندې به یو میاشت راځي چې رمضان المبارک ورته وي و دا امت په دا رمضان المبارک کې ما په روژه فرض کړي هغه روژه به دا ونیسي وی چې کله د افطارۍ وخت شي او دې ماته لاس اوچت کی وی قسم بالله زما دې د خپل ذات باندې قسمي چې موسی هغه امتی چې دغه ټیم کې ما رب ته څه اواز کوي قسم دې هغه امتی ماته په دغه وخت کې ستا د موسی نم زیات نږدې دی ټول څوک دا رمضان المبارک بیا دا روژه داسې عظیم شی دی چې بیا دا رمضان المبارک چې الله دا راوستی دی دا یو پریکټس دی د مسلمانانو دپاره څنګه پریکټس دی بجی تا ټول کال لورغې وکړې هر قسم ګناهونه وکړو مونځ او دس په ټیم نو زما محترمو هلکه صدقات خیرات په ټیم نو الله تبارک وتعالی یو میاشت پیدا کړه د ټریننګ دپاره لکه یو فوجي چې محاذ ته ځي د جنګ دپاره په بارډر باندې فوجي ودرېږي نو مخکې وله کمانډران هغه له ټریننګ ورکوي که د ټریننګ نه کړې د سخته نه تېر کړې د ټوپک نشي چلولی د ګولۍ ته ځان نشي نیولی نو هلکه کمانډران او بیا افسران یې بره بارډر ته نه لېږي دغه رنګ یو انسان چې دا ټول کال د باندې دا ټول کال راځي الله تبارک وتعالی د ټریننګ دپاره رمضان المبارک غوندې عظیمه بابرکته منوره مقدسه ارفعه عظیمه میاشت پیدا کړې ده چې په دا میاشت کې ستا دپاره ټریننګ دی ځان د نسوارو نه بند کا ځان د ګناه نه بند کا ځان د دروغو نه بند کا ځان د کنځلو نه بند کا ځان د چغلۍ نه بند کا ځان د سګرټو نه بند کا ځان د شرابو نه بند کا ځان د دوکې نه بند کا ځان د حرامو نه بند کا په دنیا کې چې څومره منهیات کېږي چې دا د ما د رب ته اعلان جنګ دی چې زما رب پې خفه کېږي پې باندې د دا ټولو نواهیونه ځان بند کا او چې زما رب په څه باندې خوشحالېږي هغې امر کوي په دا رمضان المبارک کې دا یو ټریننګ دی چې په دې کې انسان ټول ورځ ځان د حلالو نه بند کړی دی چې دا هلکه دا خوراک ستا دپاره حلال دی الله وایي چې حلال مې در باندې بند کړي دي نو چې بیا ته حرام څنګه کېده ما حرام بیا څنګه کېده اوبه حلالې دي در باندې مې بندې کړي دي بهي خوراک حلال دی ستا دپاره در باندې مې بند کړی دی د څه دپاره نو قرآن کې الله آیت کې فرمایي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو متقیان شئ د محترم احترام خي اول د روژې احترام چې د روژې احترام هم چا وکړه زما محترمو زما رب به ټول کال په ده باندې داسې تېر کړي لکه رمضان المبارک ټول څوک سره سبحان الله دا داسې بابرکت میاشت ده هغه یو مجوسي وایي د رمضان المبارک په میاشت کې زوی را روان کړو بازار کې سودا یې اغوسته د مسلمانانو په بازار کې نزهة المجالس دا واقعه لیکلې ده وایي مجوسي د ګاډۍ نه سره واغوستو نو خولې ته یې واچول وی دا پلار چې وکتل د زوینه یو سپېړه ویسته او هغه سپېړې سره د خولې نه هغه نوړی وغورځوله چې سې خولې ته اچولي هغه یې وغورځول وی دا زوی په جړا شو ولې دې ووالم ما خو څه غلط کار هم نه دی کړی د پلار په والو کې شفقت یې د ما محترم د پلار و د استاذ په والو کې شفقت او خیر دا د خیر نه خالي نه زما محترم که یو سړی تا له بار ګوړ هم درکوي تا له اشرفي او دینارونه هم درکوي نو پکې لالچ به خامخا یاد ساته او چې مور پلار تا ته رد بد ووایي کنځل وکړي تا له سپېړه درکړي دا د بار د انسان د اشرفو نه بهتر دي چې تا له درکړي د ما محترم دی کې سبق وي او بیا ویمه که نه
چې د دوه کسانو وال دا رحمت دی په دنیا کې. یو د هغه انسان چې ستا والدین دي، یو د استاد وال رحمت دی ښه چې سپېړه ته وېستا دا زوی ورته وایي پلاره ما خو څه ګناه هم نه ده کړې، څه غلط کار مې هم نه دی کړی چې تا زمانه ګزار وېسته. هغه ورته وایي بچیا رمضان المبارک دی د مسلمانانو روژه ده، هغې خوراک نه کوي او ته خوراک یې ته دومره بې ادب او بې احترامئ. نو دا زوی ورته جواب کوي پلاره خوراک خو تم کې په رمضان کې، خوراک خو تم کې. دی ورته وایي ها زم خوراک کوم لیکن زه په پټه کوم د احترام د رمضان المبارک د وجې نه. چېرته مسلمانان دا ونه وایي چې دا ګوره ړې ونه شي چېرته خوراک ته زم کوم خو په پټه کوم د احترام د رمضان د وجې نه. وایي دغه مجوسي چې زوی له ګزار ورکړه کله چې شپې له اوده شو آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ونه خوب کې راغی. گویا دیدار نبوت ورته وشو، د محمد رسول الله دیدار وشو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک و و د هغه بچي د خوله کې لاړې واچولې و دې انسان ته دعا وکړه، کلمې ورته وویله. د دغه احترام د وجې نه الله تبارک وتعالی د بچوسي ټول خاندان مسلمان کړ، ټول څوک هغې احترام کړی. او پلار چې زوی و نو د هغې په وجه باندې رحمت ورته میلو شو. یو خو رحمت د رمضان المبارک و چې د رحمت د وجې نه ورته برکت میلو شو چې هغه جنت دی زما محترم. او بیا په جنت کې چې انسان مسلمان شي او وفات شي ډایرکټ د هیڅ اعمال نه کړي زما رب له ډایرکټ جنت الفردوس ورکوي زما محترم. نو ما ووې د بچي دپاره د والد یا د استاد وال دا رحمتي سلام